عبدالوهاب رور دې تپوس کوي چې په غسل خانه کې یعنی په باتروم کې یو بنده چاردام کوي نو دی به بسم الله وی او کنه. دا یو اهمه مسله ده چې کله بنده په بیت الخلا کې یعنی واشروم کې چاردام کوي نو په دغه وخت کې به دی بسم الله نه وی. په خولې باندې ویلو سره دی ګناهګاري کې نو دا ناجایز ده. او دارنګې په باتروم کې د چاردام په دوران کې چې کم نورې دعاګانې چاته یادي او هغه ویل غواړي هغه هم په باتروم کې نه وي دې سره د ثواب په ځای عذاب او انسان ګناهګاریږي. د دې نه ځان ساتل پکار دي او چاردام په باتروم کې خلافي سنت هم دی. د دې نم ځان ساتل بغیر کوشش پکار دی چې چاردام بندا د باتروم نه بهر وکي. او کله کله داسې انسان بیمار دی او د پخپل باندې معذور او مجبور دی باتروم نه بغیر د چاردام دی کولی نشي یا سینک ته ولاړ دی په ولاړه چاردام کوي نه دا ټول خلافي سنت دي. خو چونکې دی مجبور دی نو که سینک ته په ولاړه چاردام کوي او یا باتروم کې چاردام کوي د دینه بغیر بل چاره نشتا نه بیا در لپاره جایز دي. خو بیا په باتروم کې دننه چې کم د چاردام الفاظ دی یا شروع کې بسم الله دا به نه وي. کده ته مجبوری د خامخه نه دی بیا پزړه زړه کې وی شونډې به نه خوځي پزړه کې کلمه دی موي او د هر اندام په وینځلو وخت چې کوم دعا د ته یاد وا ادم پزړه زړه کې وی نه بیا به ګنا نه بچ کیږي.